یاد دی خو د الله د حکمونو مقابل کې بیا د هغوی اطاعت نشته. وصاحبهما که دا مور او پلار په شرک باندې تا ته امر کوي نو دوله مه منه، خو بایکاټ ورسره مه کوه. که دا پلار مور دی کافر دی جویي به ستا مور او پلار خو دي که نه. وصاحبهما د دوی سره ملګرتیا کوه په دنیا په دنیا کې معروفه په ښې طریقې. دنیا دکانداری وله کوه، زمینداره وله کوه، د خوراک ډوډۍ انتظام وله کوه، خو دینی خبرو کې بیا دا مه منه. په دین کې څوک ومنه؟ واتبع تابعداري کوه سبیل من د لارې د هغه چا اناب الیه چې هغه رجوع کوي ما ته. ثم الی مرجعکم بیا ما ته ستاسو واپسي. فانبئکم زه به خبر درکړم تاسو لره بما کنتم تعملون چې تاسو عمل کوم. یا بنیه ای بچوړیا انها بشک دغه خصلت څنګه چې وړاندې ذکر شول چې ستا کوم عمل دی د هغې نه دا خوی او خصلت جوړ شو، نو انها دغه خصلت ان تکو که دا وي مثقال حبة په اندازې د یو دانې من خردلین د اوري دانه. اوري دانه سوي د شړشم دانه دومره ورکوټې عمل وي. فتکن پی صخرتن پیدا شي په کاڼي کې اوچ سیز کې دا ورننوت. او فی السماوات یا وی په اسمانونو کې او فی الارض یا په ځمکو کې. یو انسان بهر اوس یو دغه ورکوټې د شړشم دانه واخلي او چرته پټي کې وغورځوي. د انسانانو دا طاقت نشته چې دغه دانه دی پیدا کی. الله فرمایي دا صرف زما علم دی. اسمان کی وی او که پر ځمکه کی وی یأتی به الله دا برا ولی الله. ان الله بشک الله پاک لطیف خبیر بارک بین خبردار دے. یا بنی اے بچوڑیا اقیم الصلاة قائم کا منس و امر بالمعروف امر کو پنے کو سرا ونہا عن المنکر من کول کو د بدونا واصبر صبر کو علامه اصحابک غچتا ته ورسیږي. دا نور اعمال په خپل ځای باندې خو یو چې امر بالمعروف دا اهم ټکی وي، په دې کې به خلک تا سره په تویش او خلاف کې راځي. نو چې څومره عمل بالمعروف او نهي عن المنکر دا لږه تیز وي کلک وي په زور وي دونه به د مخالفین هم زیات وي. نه امر بالمعروف که پته جبه باندې چاته خبره کې نو خو لازمي خبرې څوک مني څوک به چې کوم د پسې خبرې کوي. لیکن چې کله ته امر بالمعروف د دې نه لږ شانتې زیات کې او توره دې راواغسته د غیر مسلمو پسې نو اوس به ستا مکمل دشمنی وي تام څوک پرې دی بیا نه. نو دا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا ګران سیز دی. نو ځکه ورسره دا ذکر کی واصبر علی ما اصابک او صبر کو په هغه څه چې تا ته رسي. ان ذلک بشک دا من عزم الامور دا د لویو کارونو نه دي. ولا تصعر خدک للناس عام حضرات معنا کوي تصعر اړول او للناس کې لام په معنا د عن سره دی. ولا تصعر تماړه وخدک خپل مخ للناس منع عن الناس د خلقنا چې بل در سره خبره کوي نو ته د تکبر د وجې نه تېنه مخ اخوا واړې هغه ته نه ګورې. او شیخ الهند صاحب چې کوم د هغه معنا کوي تصعر غومبوري پړسول خوله پړسول. ولا تصعر ته غومبوري مه پړسوه خوله مه پړسوه. خدک دا خپل آننګي دی معنا خپل خوله مه پړسوه للناس انسانانو ته. بیا نفي د تکبر ده معنا څوک د سره خبرې کوي نو ته خوله وپړسې او داسې د غټیټ او د مشروټۍ خبرې ورته کوې نو داسې مه کوه. ولا تمشي فی الارض او مه ګرځه په ځمکه مرحا په تکبر سره. ان الله بشک الله پاک لا يحب نه خوښوي کل مختال فخور هر مختال متکبر چې فخر کوي په خلکو. وقصد فی مشیک درمیانه کا په خپلو تللو کې مخ بالکل ډیر په قلار قلار قدمونه د دام تکبر دی او ما پکې بالکل منډه وها ځکه دا د مروت نه خلاف سیز دی. وغدد خکتک من صوتک د خپل آواز نه آواز خبره کې نه په قلاره کوه په تیزه خبره کې سپایده نشتی کوي نو د خر په دی آواز کې به پیدا و ځکه د ټول نه خو دغه آواز تیز دی نو ته آواز خکتک. ان انکر الاصوات بشک منکر د آوازونو لصوت الحمیر خامخ آواز د خر دی
علم ترو تاسو نه ګوري ان الله بشک الله سخر لكم تابع کړي تاسو د پاره ما فی السماوات او ما فی الارض هغه چې اسمانونو کې دی هغه چې پزمو کوي دی واسبغ علیکم او پوره کړي دی په تاسو باندې نعمه خپل نعمتونه ظاهرتا و باطنه ظاهر نعمتونه هم او باطنی نعمتونه هم ومن الناس بعض د انسانانو نه من هغه دی وجادل فی الله چې د جګړه کې د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د سپوه او د علم نه ولا هدن بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روخانه نه واذا قيل لهم کله چې ویلې شي دوی ته اتبعوا تاسو تابعداري وکئ ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي نو قالوا وی دوی بل نتبعوا بلکې موږ تابعداري کو ما وجدنا عليه هغه چې موږ مندلې په هغه باندې آباءنا خپل پلرونه دا زمونږ د پلرونو تعلیم د شرکیات په حق باندې روان یو الله جواب کې اولو کان شیطان استاد پلار او نیکه د خود شیطان په ملګرتیا کې ولاړو اگر چې شیطان يدعوهم دی رابل الى عذاب السعير عذاب سوزون کتا ومن يسلم وجهه اغه سوچ تابع کې خپل مخ الى الله الله تا یوازې مخ نه بلکې دا مخ د بدن یو شریف جز دی نو چې دا مخ تابع کوي نو پته لګي دا غون بدن چې کم دی د الله تابع کو وهو محسن او د موحد وي فقد استمسك تاقي صد منغول او لګول بالعروه الاسقا فغرسه مضبوطي والى الله خاص الله تا عاقبه الامور انجام د کارونو دي ومن کفر او چې چا کفر کو فلا يحزن کا غمجن دین کی تعالی کفر داغه کفر الینا مرجعهم ما تبدی واپس وی فننبئهم زبدی خبر ورکم بما عملوا اغه چې دوی عمل کو ان الله بشک الله علیم پوی د بذات الصدور پرازونو د سینو ستا پسینه کې چې سپټه خبرې دی الله نه پټیږي یوم تبل السرائر دا پټ رازونه په قیامت کې الله راخاره کی نو متعهم زدی لپیدا ورکم قلیلا لگا زمانہ ثم نضطرهم ببدی محتاج کما الى عذاب غلیظ عذاب سختا ولا ان سالتهم خامخ کتپوس وکي دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړي اسمانونو زمکه لا یقولون نو خامخ دی وی الله معنا خلقهن الله پیدا کړي نو چې ار کله تاسو په الله باندې اقرار وکړو نو بیا تاسو شرک ورې کوي مسله ښکاره شوه نو قل وته الحمدلله ثنا د الله د پاره بل اکثرهم لا يعلمون ډیر دوی نه پوهیږي لله د الله د پاره ما فی السماوات والارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دی او پزمکو کې دی ان الله بشک الله په هو الغنی دا بے پروا دی الحمید استایل شوی دی په خپل صفاتونو کې د الله جل جلاله صفاتونو کې استایره شوی د هغه صفاتونو یو جلک داده ولو انما فی الارض کشی هغه چې په دې زمکه کې دی من شجره ونی د دې زمکه څومره ونی بوټي دا تمام کټ کو دا غین د قلمونو په اندازه باندې تینا قلمونه جوړ ک نو دینه بسونه جوړ شي نو چې ارکل د دې قدمونه کړل والبحر سیای مده د سر امداد وکي من بعده پس د سمندر نه سبعه ابحور و سمندر نوري قلمونه دي جوړ کړه چې څومره سمندر دي داسې وسره و نور ډوړې شي او د جغرافیا والوي چې په دې ځمکه باندې او یا پیسدي وبدي او 20-30% چې کم دغه تنه وچا ده نو د دې اوچنه د اویا پیسدي چې کم دغه وبدي دا دوم نه ډېری دي بیا وسره و سمندر نورې میوځه کا او دا ټوله سیئی کا نمخ کی مثال به څنګه پوره کې ذوی العقول انسانان دي پیریان دي پرشتي دي دا ذوی العقل مخلوق د دای کاتبین شي نه پدې بد الله صفات پوره شي ما نفدت کلمات الله پدې باندې به ختم نشي د الله کلمې هغه کلمات چې دال دي په قدرت د الله ان الله بشک الله عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی وجه واضحه ده چې دا ونو قلمونه دا محدود جوړیږي مخ د ځمکې دا محدود دی انسانان چې سلی کې دا محدود وي او د الله جل جلاله صفاتونه غیر محدود دي نو غیر متناهی او غیر محدود په محدود کې څنګه ځای شي دا نشي ځای کېدلی ان الله بشک الله عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی ما خلقکم نه استاسو پیدایش ولا بعثکم نستاسو پورته کول چې ته الله پیدا کړی قیامت کې د پورته کوي د دې تمام احوال الا کنفس واحده دا پشان د یو نفس دی
څنګه چې الله یو پیدا کوي نو که دارنګې دا لکونه پیدا کړي دي، څنګه چې قیامت کې الله د یو اعاده کوي او که دا غونډ اعاده کوي، الله ته په دې کې هیڅ فرق نشته. کنفس واحده ان الله بشک الله سمیع بصیر اوریدونکی دی او لیدونکی دی. الم تر ته نه ګورې ان الله بشک الله پاک یولج اللیل فی النهار نباسي ورځ په شپه کې ویولج النهار فی الليل نباسي ورځ په شپه کې. فسخر الشمس والقمر تابع کړی الله نور سپوږمۍ کلون تجری دا هر یو یجری دا چلیږي الی اجل مسمى هغه ټیم مقرره پورې، بیا چې ټیم ختم شي الله به دام راغونډ کړي. وان الله بشک الله بما تعملون خبیر چې تاسو عمل کوئ په هغه دی خبردار. ذلک دا بان الله ذک الله پاک هو الحق دا حق دا الوهیت دا الله الوهیت دا حق دی. وان ما يدعون هغه چې دی بلی من دونه غیر د الله نه باطل دا باطل دی. چې کله د هغې ضرورت شي نو تعالی خو څه پیدا نشي درکولی، قیامت کې خو به د انکار کوي ستانه. وان الله بشک الله پاک هو العلی دا اوچت دی الکبیر لوی ذات دی. علم ترى تنگوری ان الفلک بیشک کشتے تجری چلیگی فی البحر پا سمندر کے بے نعمت اللہ دا اللہ پا نعمت باندے. دا درون جسم سرد دمرا مال نچے کم دے دا پا سمندر ابو کے روان دے و ڈوبیگی نا دا اللہ نعمت دے. لیوریکم چی وخی تاسو تا من آیاته نخید قدرت ان فی ذالک بیشک پا دیکل آیات نشانات دل کل صبار شکور دا پارا دا ہر صبر کون کی شکر ویستن کی. وړاندې دی وی چې الایمان نصفین نصفن پی صبر و نصفن پی شکر. ایمان یو قسم دو حصے دے، نیم په صبر کې دی او نیم په شکر کې دی. وجه داره چې د انسان دو قسم احوال دی، راحت دی او تکلیف دی. راحت دی د الله نعمتونه دی په دې باندې شکر وباسه دا نیم ایمان دی، او تکلیف وی راحت نه نو مصیبت دی غم دی نو صبر کوه په دې به الله چې کوم دی اجر درکوي. نو لکل صبار شکور. و اذا غشیهم کله چې دی ډوب کې موجون چفی کالظلل په شان د غرونو. سمندر کې سفر کوي او د سمندر دا چپی ګډې وډې راشي د غرونو په شان ته دوی پکې رابند شي. نو بیا دا کشتیبان سره د دې مشرکینو تمام بیا سوال کوي دعو الله دوی بلی الله مخلصین له الدین خالص کون کې الله د پاره په دین کې. بیا وی یو الله ته आवाज کوي دی وخت کې بل څوک ورستاسو امداد نشي کولی. فلما نجاهم کله چې الله خلاصې ورکي دوی ته الی البر واصلینا الی البر چې دا رسیږي اوچتا فمنهم پس بعضې په دوی کې مقتصد درمیانه وي هغه ایمان راوړي عبرت سبق حاصل کی. وما یجهد انکار نه کوي بآیاتنا زنګ په آیاتونو باندې الا کل خطار کفور مگر هر یو غدار ناشکره. بعض ایمان راوړي وړاندې د واقعه د اکرمه به د مکی مکرمې فتح په مقصر او تختید او سمندر چپورا بن کو واپس چې راووتو نو بیا ایمان راوړی دی. او بعضې داسې چې د دې سمندر نه بچ وي بیا چې کوم دغه شانته شرک کوي نو مخکې د هغې الله جواب کو که بیا تا چې کوم د دې سمندر ته بوځي نو بیا به څه کوې. او یوازې غر کېدل خو په سمندر کې نه دي که په دې اوچه باندې دې په ځمکه کې راکاږېدل ته دې څو خلاصوي. یا ایها الناس اے انسانانو اتقوا ربکم ویریږئ د خپل رب نه وخشوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا یجزي والدون چې بدله نشي ورکولی پلار عن ولده د خپل زوی نه. پلار دا مجرم بچی خلاصولی شي نه، ولا مولود او نه بدله ورکولی شي بچی هو جازن چې دی بدله ورکوونکی عن والده د پلار نه شیئا څه شی. دا بچی وغواړي پلار کافر دی او هغه ازادوم نو ازادولی شي نه. ان وعد الله بشک د الله وعده حق دا حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دینه کې تاسو لره ژوند د دنیا دا دنیا مزان ته رانه کاږي چې غافله شئ. او ولا یغرنکم دوکه نه کې تاسو لره بالله د الله په ذات باندې الغرور دوکه باز شیطان. یو دی چې کوم دی غرور دا اسم دی او دویم دی غرور دا بیا مصدر دی. څنګه چې تاسو وایي یو دی وضو دا اسم دی، یو دی وضو ضمې سره دا اسم دی دا مصدر دی. وضو چې کوم دی اسم دی نوم دی د اوبو دپاره او په ضمې سره وضو
دا مصدر دی معنا اودس کول. همدارنګې وقود او وقود، وقود په فتحې سره دا اسم دی، هغه سیز ته ویلی شي چې د کم نه اور بلیږي، یعنی خشاک. وقود دا لرګي او خشاکو ته وایي، او په ضمې سره وقود دا بیا مصدر دی بلول. نو دارنګې دلته غرور دا اسم دی د شیطان د پاره، او که ضمې سره به غرور بیا معنا و دوکه. نو دوکه دی نه کې تاسو لره په الله باندې الغرور دوکه باز شیطان. ان الله عنده علم الساعه. دلته پنځه خبرې ذکر کیږي، اگر چې د بعضو سیاق دا د حصر دی، د بعضو سیاق د حصر نه دی، خو بیا چې مجموعي لحاظ باندې د سوق نظر وکړی شي نو دا تخصیص معلومیږي. دا پنځه هغه څیزونه دي چې د دې علم صرف د الله سره دی، او حدیث کې دینه تعبیر کړی شوی دی مفاتيح الغیب خمسون. مفاتيح د غیب دا پنځه دي. دغه ځای باندې محدثینو دا ذکر کړی دی چې مفاتيح د غیب پنځه دي، نو دا حصر په دې پنځو کې نه دی، حصر په دې پنځو کې نه دی، بلکې دینه علاوه نور دي. په دې موقع چې کوم ذکر کیږي پنځه، نو وجه دا ده چې یو سړي تپوس د دې پنځو کړی دی، یو سړي د دې تپوس کړی دی. حارث ابن عمر هغه چې کوم دی تپوس د دې پنځو سیزونو کړی دی، یره چې پټې مې کرلې دی باران به کله کېږي، د ښځې چې کوم دی امید دی نو الک به راوړي که جینۍ به راوړي، او دا راته وایي چې زه به کله مرمه، او دا راته وایي چې په کوم ځای کې به مرمه، او دا قیمت به کله راځي. د دې پنځو سیزونو تپوس یې کړی، الله د پنځو وانو جواب کوي، نو ځکه دا جمع شوي دي، نو دې ته ویلی شي مفاتيح الغیب. ابو جعفر منصور د مسلمانانو خلیفه دی، خوب کې وکته چې کم دی مالک الموت وکته، تپوس کې د ملک الموت نه دا راته ووایه چې زما عمر څونه پاتې دی. هغه ورته پنځه ګوتې داسې ونیولې. سهار پارلیمین مشران یې راوغوښتل، یره جي بېګا مې ناشنا خوب کتلی، ملک الموت نه مې تپوس وکړو چې زما څونه عمر دی، نو هغه راته پنځه ګوتې داسې ونیولې. وایي دا څونه جوړېږي ته نه؟ بادشاه دا خو خطرناکه خبر ده، ګوره 5 کاله دی پاتې دي. نو بل ورته نه 5 میاشتې پاتې دي، بل وایي نه جي دا 5 ورځې پاتې دي. امام ابو حنیفه رحمه الله نه تپوس وکړو ته پکې څه وایې؟ وایي جي نه دا 5 ورځې دي او نه دا 5 میاشتې دي او نه 5 کلونه دي، بلکې دا هغه 5 خبرو ته اشاره ده چې کوم په سورت لقمان کې ذکر دي. الله وی دا 5 خبرې داسې دي چې د دې علم صرف زما سره ده. یو په دې کې د انسان د مرګ مسله چې ته به کله مرې، تا ته عزرائیل وی چې دا په هغه 5 خبرو کې دا صرف الله ته پته، دا څوک نشي ویلی. نو ما ته دا پته نشته، وایي تا صحیح خبره وکړه. نو ان الله بشک الله عنده د الله په نسبت باندې علم الساعة علم د قیامت دی، چې قیامت به کله راځي. وینزل الغیث نازلی الله باران، دا باران به کېږي که به نه کېږي، سونه به کېږي، نافع به ضار به، دا صرف د الله علم کې دي. ویعلم ما فی الارحام، او د الله علم دی په هغه څه باندې چې هغه په رحمونو کې وي. د مور په خېټه کې چې کوم دی نو دا د الله علم کې دی چې هلک دی که جینۍ ده، نیکبخته دی بدبخته دی، مخکې به د هغه نه څه جوړېږي، دا د الله علم کې وي. دې موقع باندې الټرساونډ وي، په هغې کې چې کوم دی تصویر واخیستی شي، یاره جي معلومیږي هلک دی او که جینۍ، نو دا خو غیب پاتې نه شو. تا ورته اسباب متوجه کړو، دا داسې شو چې مثال تا د هغه خېټه وڅیرله چې کوم دی او تا پکې وکتل، دا غیب خو پاتې نه شو. غیب خو وایي هغې ته چې ما لا یدرکو ببداهة العقل والحس. قاضي بیزاوي د غیب دا معنا کوي، هغه څیز ته غیب وایي چې هغه په بداحت د عقل نه معلومیږي، په حواسو نه معلومیږي. او چې ته الټرساونډ کوو نو الټرساونډ خو پردې لرې کړې، ته په سترګو ګورې، دا خو تا په سترګو وکتو. غیب خو هغه دی چې هغه په حس نه معلومیږي، دا خو ته په سترګو وکته. نو که ته دا معلوم کې یاره دغه شانتې زنګېدلې غوښه ورسره ده، نو بیا ورته وایي هلک دی، او که دا زنګېدلې غوښه ورسره نه وه چې کوم دی نو جینۍ ده، نو ته ورته وکتل. نو لیکن یوازې دا خو نه ده، یعلم ما فی الارحام، هغه چې په دې رحمونو کې هلک دی که جینۍ ده،
دا نیکبخت دی بدبخت دی رزق د هغې څومره دی دا ټولې خبرې د الله علم کې دي تا خو صرف دغو نه معلوم کو چېره دا غوښه ورسره ونه هلکو دا د ما فی الارحام څه علم خو نه دی وما تدري نفس نو ته نه پوهېږي او نفس ما دا تکسب غدا چې دی به څه کسب کوي سبا انسان ته د سحر د کسب پته نه لګي وما تدري نفس نه پوهېږي او نفس بأي ارض تموت په کومه ځمکه به دی مري دا پنځه واړه د الله علم کې خاص دي نو اخره کې په دې باندې مهر لګوي ان الله بشک الله علیم خبیر پوهه دی او خبردار دی د الله پوهه دی په دغه څیزونو باندې په دې خبر هم دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اخیره کې چې کوم د مضمون ذکر کېده د مغیباتو په دې کې مسله و د قیامت یو پکې د قیامت علم دلته هم د قیامت تذکره ذکر کیږي دا د قیامت تذکره چې کوم د ذکر کیږي لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر قیامت ته برابر کینو سورت ته چې کوم د سورت سجده ورته وایي نه په دې کې د سجدې ذکر دی نو شیخ سرفراز خان صاحب هغه پکې یو خبره داسې کوله چې دا سجده خو په نورو صورتونو کې هم ذکر ده نو بیا دې صورت دپاره نوم د سجدې ولې کېښودی شو نو هغه وایي چې زه خپله داسې وجه ویم چې دا صورت مسما شو په سجدې باندې په ده کې هم سجده ده په نورو صورتونو کې هم ده خو په دې کې چې کومه سجده ده نو دا په نورو صورتونو کې داسې نشته په دې کې دا سجده ده چې یو انسان د شپې راپاڅېږي خپله نرمه پسته بستره پرېږدي خپل محبوبه ملګرې پرېږدي او بیا دا هر څه چې کوم دی پرېښودل او بیا په یخنۍ کې الله ته ودرېده نو داسې د محبت والا سجده وي دا په بل کې نشتې ښه نه کېدی شي دغه وجه چې په دې باندې صورت مسما شو په صورت سجده سره نبی کریم علیه الصلاة والسلام به د جمعې د سحر مانځه کې دا صورت لوسته بیا احادیثو کې تاسو وایي چې پیغمبر علیه السلام کومه موقع باندې کم قرت کړی هغې باندې عمل کول کله کله کول مستحب دي همیشه به داسې نه کې دې وجې نه مولانا عاقل صاحب یو واقعه ذکر کړې ده چېرته د هندوستان یو کس تللی دی حرمینو شریفین ته نو د حرم شریف امام چې کوم دی هغه به هر سحر دا صورت لوسته او بیا سجده کوله نه چې واپس رالی چا تپوس وکړو د احوالو ورته ویره نور هغه شان دین چې څنګه زموږ هندوستان کې د هلته هم دی خو یوه خبره پکې شته مونږ چې کوم دی د جمعې په سحر باندې 2 رکاته کوو هغې د جمعې په سحر باندې 3 رکاته کوي دا یو فرق پکې دی نو هغه خو امي سړی په دې خو نه پوهېده چې هغه به بینس کې پکې سجده وکړه نو یو ځل به لاړ سجده به وکړه بیا به راپاڅېده بیا قرات کو هغه ترې نه دا فهم کړه چې نور خو دغه شانې چې څنګه مونځ کوو داسې هلته هغې هم کوي خو البته د جمعې په سحر کې هغوی 3 رکاته کوي نو دې وجې نه د احنافو قول دا دی چې کله کله په هغې عمل کول نور دا لازمي نه د جمعې سحر به نبي علیه السلام دا صورت لوسته او چې وده کېده به نو هغې پورې به نه وده کېدو چې څو پورې دای نه دی ویلی او صورت ملک یې نه دی ویلی صورت ملک او دا بیا ولوستل چې کوم دی عام دا به دغه تلاوتو بیا آرام کوم الف لام میم الله علیم دی په معنا د دې حروف او تنزيل الكتاب نازل دل د کتاب دی لا ریب فيه په دې کې شک نشته من رب العالمین د جانب د رب العالمین ام یقولون بلکې دوی وی افتراه دا پیغمبر د ځانه جوړی بل هو الحق بلکې دا حق دی من ربک طرف د ربستانه لتنذر د پاره دی چې تویر قوما هغه قوم ما اتاهم چې نه دی راغلی دوی ته من نذیر څوک یرون کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وړاندې کافي زمانه د فترت تیره شوې ده پیغمبر نه دی راغلی دوی ته لهذا دوی پې ویرې لعلهم یهتدون دی لپاره چې دوی په هدایت شي الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه او ځمکې او ما بینهما چې دی په منځ کې دي په 6 ایام په مقدار د 6 ورځو کې ثم استوى بیا الله مستوی او برابر دی په عرش
مالکم نشته تاسو د پاره من دونه غیر د الله نه من ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سپارشي دوست نشته او نه سپارشي شته د الله د اجازه نه بغیر افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کی الله د امر د اسمان نظم کته ثم يعرج الیه بخیجدا فی یوم په هغه مقدار په هغه زمانه کې کان مقداره چې داغه مقدار د الف سنتین زر کال مما تعدون هغه چې تاسو شمیرئ دلته ذکر شول چې الله تدبیر کوي او بیا دغه فیصله الله تخیجی فی یومین دلته د یوم نه مراد زمانه ده وجه دا ده چې ورځ صرف په دې دنیا کې وي ببر اسمانونو کې چې کم دی الته خو ورځ نه الته خو د ورځ خو د نور د تاویدو دی نه پته لګي خو نفس زمانه خوشتي نو ځکه د یوم نه مراد زمانه ده دویمه دا ده چې عمدغه شانتې آیت صورت حج و غیره کې نورم راغلی دي الته تنه تعبیر کیږي په زر کاله باندې څنګه چې دلته تعبیر کیږي په زر کاله باندې سورت معارج نهشتمه پاره باندې الته تعبیر کیږي 50,000 سنه 50,000 کاله نه دلته ورته زر وي الته ورته 50,000 وي تا ته مې الته حواله درکوله چې ان شاء الله سورت سجده کې به دې جوابونه کوو د دې مختلف توجیهات کويش اولا جدا لګي د دنیا سره کم چې دلته زر کله خولې شوي دي دا دنیا سره ولګوه نو بیا لومبه دا ویلی شي چې د الله داسې عجیبه قانون دی چې یو کار زر کاله آینده را روان وي زر کاله وړاندې یو څیز کیږي الله پاک زر کاله وړاندې د هغې دپاره فیصله وکړي زر کاله وړاندې ورته چې دا به آینده داسې کیږي دا به کیږي نو دا چې زر کله ذکر کیږي دا په دې بنیاد باندې چې زرو کله وړاندې فیصله د هغې دپاره وکړی شي نور دغه دنیا د بیا د هغې برابر هغه شانتې حکم رواني او چلیږي نو دویمه دا ده چې مراد د زرو کالو نه دا دي چې الله څه فیصله وکړي دا خبرې فرشتو ته حواله کړي د هغې ډیوټیانې ولګوي ته به دا کې ته به دا کې د زرو کالو فیصله چې وکړی شي نو بیا هغوی ته ډیوټي حواله شي دومره وړاندې الله فیصلې کوي دنیا کې تاسو فیصلې به کوئ د میاشتې د کال د 2 کالو د 10 کالو الله د زرو کالو فیصله وکړي دا چې کوم دی فرشتو ته حواله کړي دریم زر کله چې تعبیر کیږي نو وجه دا ده چې د اسمانه پورې 500 کالو مزل دی چې خیجي 500 کالو را کوزیدلو مزل دی نو دا چې ته وګورې دوانه یو ځای کې نو زر کاله ته جوړ شول لیکن فرشته په لږ وخت کې را کوزیږي پیغام راوړي او بیا دغه واپس ځي نو دا ځمکې ته راځي واپس خیجي فی یوم کان مقداره 1000 سنه زر کاله مقدار دی خو فرشته په چند لمحاتو کې دا کټ کوي او خیجي او کوزیږي سلورم چې کم دی ویلی شي شاه عبدالقادر صاحب جواب کړی دی شاه عبدالقادر صاحب سلورم وجه دا ذکر کړی ده چې دنیا کې الله ډیر صالح بندگان پیدا کی صالح بادشاهان وي صالح خلق وي هغه صالح خلق او آثار وي دا غوي خسته طریقې وي خلق په هغه باندې عمل کوي دغه صالح بادشاهانو د نیکانو خلقو آثار 1000 سال پورې الله چلی په یو من کان مقدار دغه 1000 سنتین زر کالو پورې هغه چې کم دی چلیږي دغه یو مثال داسې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي زما په دې امت کې ارو سلو کالو کې به الله یو مجدد را پیدا کوي دا حدیث کې راغلی دی چې سل کاله بعد یو مجدد الله پیدا کوي چې د خلکو په دې دین کې څه بعضې خبرې پکې نه ایستې دي کمې راغلی هغه به هغه انداز باندې برابروي چې کم دا پیغمبر علیه السلام نه نقل دی بیا دا چې سل کاله کې مجدد راځي نو دا به کم ځای کې راځي او څنګه به راځي او د هغه به چې کم دی مثال په کم مذهب کې راځي او دی به د څه شي اصلاح کوي دا به حدیث کې خبرې دي نو دارنګې شاه عبدالقادر صاحب فرمایي
نیکان بادشاهان، نیکان صالحان، هغوی چې کوم د نیکه آثار دي هغه د زرو کالو پورې چې کوم دی هغه الله جمدي ساتي ولا. پنځم دا چې کوم دی هغه آیت د سورت معارج سره یو ځای کا. یو مزل د اسمان ته د ختلو د کوزیدلو، یو مزل د اسمان نه بره تر سدرة المنتهى پورې. نو اسمانه پورې چې خیجه او کوزیږي دا د زرو کالو مزل دی، او سدرة منتهى ته چې رسیږي نو بیا دا د 50,000 کالو مزل دی. سدرة منتهى ته بیا د 50,000 کالو مزل دی. نو سورت معارج لګي د هغه مزل سره چې کم سدرة منتهى پورې دی، او دا آیت دا لګي د هغه پورې چې کم د اسمانونو پورې مزل دی. اگر چې فرشته په لږ شانته وخت کې کټ کړي نو بیا د فرشتو خپل ټکانې دي. وما منا الا له مقام معلوم. سدره منتهى کې الته بیا ټکانه د جبريل د ناغه د ټولو نو چته ده، لہذا هغه ته 50,000 سال مزل دی او دیتا زر کاله مزل دی. شپږم دا ویل شي چې دا تفاوت په اعتبار د مزل سره دی. اوس یو روان دی هغه په دې باندې 1000 سال کې خیجی کوزیږي، او چې بل روان دی هغه په 50,000 سال کې دا خیجی کوزیږي. دا تفاوت د مزل دی. نو د چا مزل تیز، د چا مزل سلو. دا شپږ جوابونه دنیا لحاظ باندې کوي شي. وم جواب اخرت ته واړو. جی دا د اخرت ورځې دي، خو اخرت کې پچا باندې دا ورځ دومره اوږده چې 50,000 کاله ده، او پچا باندې دا ورځ د 1000 سال ده، او پچا د دینه مختصر ده. حدیث کې دا راغلی دی چې مومن د پاره به د قیامت د ورځ دومره لکه څنګه چې انسان دنیا کې فرض مونځ کوي. ته دنیا کې د سحر 2 رکعاته مونځ کې نو څومره ټیم به دې پې لګي؟ جی 15 منټه به دې پې لګي، 10 منټه به دې پې لګي. مومن د پاره د قیامت د ورځ د فرض د مانځه په مقدار د هغه د پاره 10 منټه ده. او هر چې غیر مومن دی نو هغوی باندې د خپلو اعمالو برابر چاته 1000 سال معلومیږي، چاته چې کم دی 50,000 کاله معلومیږي. څنګه چې دنیا کې یو سړی هغه ټیک ټاک دی نو اوده شو، درمیانه او تشپه معلومیږي، آرام یې وکړو، سار را پاسېدو. یو سړی لږ بیمار دی په هغې باندې لږه ښه اوږده معلومیږي. یو سړي تکلیف د هغه نه ښه زیات دی، هغه ته ښه اوږده معلومیږي. دا چې څومره د هغه تکلیف وي نو هغه ته اوږده معلومیږي. او یو سړی داسې دی چې ښه جوان دی او د خپل طبیعت چې کم دی واده یې وکړو، د نابې کمرې ته راغلی، د هغه سره 2 خبرې نه دي کړي، بیا مولوي صاحب بانګ شروع کړو، یله که ته خو موږ اوس کمرې ته رالو که نه. دا خوشحاله دی، او خوشحاله دی، په هغه باندې خوشحاله شپه 2 منټه باندې نه ده. او دا بل چې مثال په مرض کې مبتلا دی هغه ته دا شپه څونه اوږده ده. داسې د قیامت ورځ ده. مؤمن ته د 2 رکعاته مونځ په مقدار ده، چاته 1000 سال، چاته 50,000 سال اوږده ښکاري. مما تعدون هغه چې تاسو شمیرئ، ذالک دغه مدبر چې د دې عالم تدبیر کوي، عالم الغیب دا پوهیږي په غیب او شهاده او په حاضر، العزیز الرحیم چې دا غالب دی او مهربانه دی، الذي هغه ذات احسن کل شی چې ښایسته کړی دی هر څیز، خلقه د هغه پیدایش، هر یو د پاره ښایسته جسم ورکړی دی. وبدأ خلق الانسان شروع کړی په پیدایش د انسان من طین د خټې نه، د خاورې نه پیدا کړی. ثم جعل نسله بیا ګرځولی د هغې نسل من سلاله د خلاصې من ماء مهین د اوبو سپکو نه. سپکې بیکار او بدي دا بدن خلاصه د هغې نه پیدایش ولکوي. ثم سواه بیا دا برابر کو، ونفخ فیه په دې کې پوک و من روحه د خپل روح نه، وجعل لکم السمع ویې ګرځو ستاسو دپاره قوت د اورېدلو، والابصار او قوت د لیدلو، والافئده او قوت د زړه. قلیلا ما تشکرون، لږ په تاسو کې هغه دي چې شکر وباسي. وقالو وی دوی اذا ضللنا فی الارض، کله چې موږ ورک شو په دې ځمکه کې، خوري شو، ورک شو، انا لفی خلق جدید، آیا موږ به بیا کیږو په پیدایش نوي کې، بیا به پیدا کیږو. بل هم بلکې دوی بلقاء ربهم په ملاقات د خپل رب باندې کافرون دي، کافران. ول ورته ویتوفاکم، وفات کوي تاسو لره ملک الموت الذي، فرشته د مرګ هغه، وکیل بكم چې په تاسو مقرر ده. وړاندې مې درته وی چې 3 نسبت شوي دي، کله نسبت الله ته کیږي، الله یتوفى الانفس،
او کله یوې فرشتې ته کیږي توفاکم ملک الموت الذي وکل، او کله جماعت ته نسبت کیږي توفته رسولنا، تطبیق میں تا ته وړاندې ویلو. ثم الى ربكم بس تاسو رب ته ترجعون، تاسو واپس وي. ولو ترى کتوین اذ المجرمون، هغه وخت کې مجرمان ناکسو رؤوسهم د ښکته کوونکي د خپلو سرونو لره عند ربهم پنځ د خپل رب باندې ربنا ابصرنا، ای زمونږ رب موږ ولید او سمعنا موږ واورید، فرجعنا موږ واپس که دنیا ته نعمل صالحا موږ به عمل وکړو نیک. انا موقنون، بېشکه زمونږ یقین رالی، اوس مو یقین پیدا شو. الله فرمای ولو شئنا که زما خوښه شي ویل آتینا ما به ورکړو کل نفس هر نفس ته هداها دغه هدایت په دنیا کې، ولكن حق القول لیکن ثابت د وینا مني زمان لأملأن جهنم، خامخا به ډکوم زه جهنم من الجنة والناس اجمعین، د پیریانو نو د انسانانو نه چې دی به پکې جمع کیږي. فذوقوا تاسو سکی بما نسیتم په سبب د هغه چې تاسو یې راکړې ولقاء یومکم هذا، ملاقات د دې ورځې. انا نسیناکم، بېشکه موږ به تاسو پرېږدو، څنګه چې تاسو یې راکړې وه داسې موږ تاسو پرېږدو. وذوقوا تاسو وسکئ عذاب الخلد، عذاب د همیشوالي بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو عمل کو. انما یؤمنو، بېشکه ایمان راوړي به آیاتنا زم په آیاتونو باندې الذین هغه کسان اذا ذکروا چې هغوی ته نصیحت ورکولی شي بها په دې آیاتونو خرو دی پریوځي سجدا سجده کوونکي. وسبحوا تسبیح وی بحمد ربهم په حمد د خپل رب، وهم لا یستکبرون دوی تکبر نه کوي. تتجافا جنوبهم لري وزي د هغوی اړخونه عن المضاجع د ډډې لګولو د ځاینا، دوی چې کوم د تتجافا اوده کېږي نه ډډه نه لګوي. یدعون ربهم دوی بلي خپل رب خوفا وطمعا، ام په یارې سره ام په تمې سره. ایمان بین الخوف والرجا، ایمان د دواړو په منځ کې وي، ام به یره کې د الله نه، ام به ترنه تمه ساتي. ومما رزقناهم، او بعضې هغه چې موږ دوی له ورکړي دي ینفقون د هغې نه خرج کوي، نه بعضې خرج کوي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، نه پوهېږي او نفس چې کم پټ شوي دي هغه دپاره. صحیح بخاري کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه حدیث نقل دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي، الله جل جلاله دا فرمای اعددت لعبادی الصالحون، ما تیار کړي دي خپل صالحانو بندګانو د پاره، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وګونو اوریدلی نه دي، سترګو لیدلی نه دي، د انسان په لکه داغه سوچ نه دی تیر شوی. اقرأوا ان شئتم، کما خوخی داغه په تصدیق کې تاسو دا ولولئ کنه. الله ته اشاره کړې ده فلا تعلم نفس، نه پوهېږي نفس ما اخفي لهم چې هغه پټ شوي ده دپاره من قرة اعین، د یخوالي د سترګو نه، د خوږوالي د سترګو نه چې په کوم ستاسو سترګې خوږېږي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، دا هم ضمیر راجع دی نفس ته، نفس مفرد دی، هم ضمیر د جمع ته راجع شوی دی په دې بنیاد باندې چې دا نکره په سیاق د نفي کې پرته ده. نکره په سیاق د نفي کې راله نو تعمیم پیدا کو. فلا تعلم نفس، یو نفس د نفوسو هغه ته پته نشته، نو ځکه ته هم ضمیر راجع شو. دویمه دا ده چې نفس دا صیغه د مؤنث ده، هم ضمیر د مذکر و تراجع ده په اعتبار د افراد او د اشخاصو سره. فلا تعلم نفس دا په معنا د افراد او د اشخاصو سره دی، نو هم ضمیر و تراجع شوی دی. من قرة اعین جزاء، دا بدله بما کانوا یعملون، په سبب دغه چې دوی عمل کو. افمن کان مؤمنا، آیا هر هغه کس چې هغه وي مؤمن، کمن کان فاسقا، په شان د هغه چا کیدی شي چې هغه وي فاسق. مؤمن او فاسق برابر کیدی شي، نو معنا ښکاره ده چې نه. لا یستوون، دا برابر نه دي. اما الذین آمنوا، هر چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، فلهم جنات المأوا، دوی دپاره جنتونه دي، مأوا د ټکانې، دوی دپاره هغه د اوسېدلو ځای نه دي. نزلا دا میلمستیا ده بما کانوا یعملون، په سبب د هغه چې دوی عمل کو. واما الذین، هر چې هغه کسان دي فسقو چې فاسقان دي، فمأواهم النار، زیاد هغوی جهنم دی. کلما ارادو، چې کله دی اراده کوي ان یخرجوا منها، چې دی اوزي د جهنم نه، اعیدوا فیها، دی واپس کولی شي په دې جهنم کې.
وقیل لهم ورتویل شي ذوقوا تاسو سکه عذاب النار عذاب د جهنم الذي هغه کنتم چې وی تاسو به تکذبون تاسو د دې تکذیب کو ولنذيقنهم خامخا موږ دې تورسو من العذاب الادنى عذاب نږدې دنیا کې دوی له موږ مختلف تکلیفونه عذابونه ورکو دون العذاب الاکبر مخکې د لوی عذاب نه د قیامت عذاب اکبر وروسته دنیا کې له بعضې سزاګانې دوی له ورکو څه دپاره عبرت او سبق دپاره لعلهم شاید چې دوی یرجعون واپس شي ایمان ته ومن اظلم څوک لوی ظالم دی نه معنا لا احد اظلم د دې نه بل غټ ظالم نشتی ممن د هغه چا نه ذکر بآیات ربه چې هغه ته نصیحت ورکولی شي په آیاتونو د خپل رب ثم اعرض عنها بیا د هغه نه اعراض کوي انا من المجرمین بېشکه موږ د مجرمانو نه منتقمون بدل اغستونکي یو ولقد آتینا موسی الکتاب تاقی سم ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب فلا تکن فی مریة ته مه کېږه په شک کې من لقائه درې مطلب د دې ویلی شي تمکیږه په شک کې من لقائه د ملاقات د موسی علیه السلام د خپل کتاب سره آتینا موسی الکتاب دا رښتیا دی چې الله دله کتاب ورکړی و موسی علیه السلام د خپل کتاب سره ملاقات شوی دی دویمه دا ده چې هی ضمیر راجع که الله ته فلا تکو پس تمکیږه فی مریة په شک کې من لقائه د ملاقات د موسی علیه السلام د الله سره کوهی تور کې موسی علیہ السلام د الله سره ملاقات هم کړی دی درې مدا د چې هی ضمیر دا موسی علیہ السلام ته راجع کو ضمیر مستتر پیغمبر ته موږ موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو پلا تکون پس تمکیږه په مریتن په شک کې من لقائه د ملاقات ستا د موسی علیہ السلام سره د معراج په شپه چې تا کتلو موسی علیہ السلام دقه موسی دی احادیثو کې داغه تذکره ما موسی علیہ السلام وکتو داسیو عیسی علیہ السلام داسیو داغه اوصاف بیانوي دقه موسی علیہ السلام چې کم تا کتلې دی بل نه دی وجعلناه موږ دا ګرځولی هدى لبني اسرائیل هدایت دپاره د بني اسرائیلو وجعلنا منهم ما ګرځولي د دوی نه ائمة مشران یهدون بامرنا دوی ښوونه کوله زما په امر باندې لما صبر وکړه چې دوی صبر وکړو وکانو بآیاتنا دوی وزنګ په آیاتونو باندې یوقنون یقین کوونکي ان ربک بېشک ستا رب هو یفصل دا به فیصله وکړي بینهم دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما په هغه څه کې کانو به چې دوی او په هغې پس یستهزئون ټوقې کولې فیه یختلفون پای کې دوی اختلاف کو اولم یهدي لهم تخویف ورکوي دوی ته دا لار نه واضحه کوي دوی ته دا هدایت نه ورکوي کم اهلکنا ډېر مو هلاک کړي من قبلهم د دوی نه مخکې من القرون د کلو والاونه یمشون دوی ځي فی مساکنهم د هغوی په کورونو کې د هغوی په کورونو آبادو کې دوی ګرځي دا خلک څنګه هلاک شول ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات نشانات د قدرت د الله دی افلا یسمعون آیا دوی نه اوري اولم یرو آیا دوی نه ګوري انا نسوق الماء بېشکه موږ روانې کو به الی الارض الجرز هغه ځمکې اوچتا دغې ته اوبه روانې کو باران په هغې باندې وکړو فنخرجو به پس روباسو په دې سره زرعا فصل تاکل منه دا غینه خوراکي انعامهم د دوی ساری وانفسهم او دوی نفسونه افلا یبصرون آیا دوی دا نینی ویقولون دوی وی متا هذا الفتح کله به دا فیصله فتح نه مراد چې کوم دی بعضې حضرات د مکی مکرمې فتح اخلي خدا لږه بعید ده وجه داره چې وروسته الله فرمایي د فتح ورځ چې راشي نو بیا به تاسو ته ایمان پیدا نه رسي او سره دی نه چې وروسته خو ایمان پیدا رسي دارنګې بعضې دی نه الی فتح نه د بدر غزا نو په هغې هم د اشکال دی چې بیا خو معنا داره چې د بدر نه وروستو ګنې ایمان د دی منظور نه دی او سره دی نه چې ډېر مسلمانان شوي دي ایمان منظور دی نو دا دوانو ترجمې په اعتبار د احتمال سره صحیح دي بیا درېیمه ترجمه بله کوو نو د هغه احتمال او د شبو جواب د شبې جواب دا دی چې متا هذا الفتح ان کنتم صادقین یوم الفتح ورځ د فتح چې جنگ بدر دی یا فتح مکه ده لا ينفع الذین پیدا نه رسي هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي ایمانهم د هغوی ایمانونه چې دوی مړه وي په کفر باندې په بدر کې مړه شول فتح مکه کې مړه شول اوس هغوی ته ایمان پیدا نه رسي ولا هم ینظرون ان هغوی ته مهلت ورکوي شي چې ګینې ته بیا لاړ شه دنیا ته
نو مراد به هغه خلک والی چې هغه مړه دي دوی ته اوس پیدا نه ورسوي. او درې مطلب دا دی چې مراد د فتح نه د قیامت ورځ ده. نو بیا خبره واضح ده. دوی وایي متا هذا دا فتح د قیامت به د کله راځي؟ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی. ول ورته یوم الفتح ورځ د قیامت لا ينفع الذین پیدا به نه ورکوي هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي ایمانهم د هغوی ایمانونه. په قیامت کې به ایمان معتبر نه دی. ولا هم ینظرون انا به دې ته مهلت ورکولی شي. فاعرض عنهم اعراض وکړه د دوی نه وانتظر انتظار کوه انهم منتظرون بېشکه دوی انتظار کوونکي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت الاحزاب وړاندې سورت کې مضمون ذکر شو فاعرض عنهم اعراض ته نه وکړه. دلتم الله فرمایي د کافرانو خبره مه منه، د دې کافرانو نه اعراض کوه، دوی خبره مه منه. اتق الله ولا تطیع الکافرین، د کافرانو خبره مه منه. نزول لحاظ باندې مختلف اقوال راغلي دي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته دمکیانې ورکړې شوي دي، یا دمکی د مکې والاو ته ورکړې ده زمونږ د دې بوتانو اهانت به نه کې، ورنه چې کوم دی داسې داسې به د سره وکړو، یا دغه دمکی د مدینې منافقانو ورکړې ده. نو پیغمبر علیه صلات والسلام سره فکر او غم پیدا شي، دا خو بې وقوفه خلق دي، وسایل ورسره دي، افراد زیات دي، مسلمانانو ته به تکلیف ورسوي. الله تسلی ورکوي او فرمایي چې کوم د زمانه یره اختیار که دوی خبره مه منه. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیه السلام، اتق الله، ویرېږه د الله نه، ولا تطیع الکافرین، تابعداري مه کوه د کافرانو د منافقانو. اشکال دا پیدا کیږي چې دلته یوه صیغه د امر د اتق الله، بله صیغه د نهي د لا تطیع، او دا خو انشاءات وي، انشاءات خو مستقبل کې راځي. نو معنا دا ده چې اتق الله د الله نه وویرېږه. نو داسې معلومیږي چې ګینې مخکې پیغمبر علیه السلام کې ولې دا صفت نه و چې ورته اوس وایي آینده کې ویرېږه، یا ورته وایي لا تطیع، تابعداري مه کوه، ولې مخکې پیغمبر علیه السلام د دوی څه تابعداري کوله چې اوس یې منع کوي. نو دا آینده دپاره شوبه پیدا کی. جواب ته نه دا دی چې دلته مراد د تقوا نه، عدم اطاعت نه دوام دی، دوام. څنګه چې مخکې تا دوی خبره نه ده منلې، اوس هم په دې دایم پاتې شه، دوی خبره مه منه. څنګه چې د مخکې د هغوی اطاعت نه دی کړی، اوس هم د هغوی اطاعت مه کوه. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیه السلام، اتق الله، منه دم علی التقوا، دم علی التقوا، په تقوا باندې دوام اختیار کا. دارنګې ولا تطیع الکافرین، دم علی اطاعت عدم اطاعت الکافرین، په دین دوام اختیار کا چې د کافرو خبره مه منه، څنګه چې د مخکې نه منله اوس هم مه منه. او دارنګې د منافقانو، ان الله بشک الله کان دی علیما حکیما، پوی او حکمت والا. واتبع، تابعداري کوه، د دوی خبره مه منه، دې په مقابل کې تابعداري کوه د هغه چا یوحا، هغه چې وحی کېږي الیک تا ته من ربک، طرفه د رب ستانه. ان الله بشک الله کان دی بما تعملون خبیرا، هغه چې تاسو عمل کوئ په هغې دی خبردار. وتوکل علی الله، توکل کوه په الله باندې. وکفا بالله وکیلا، کافی دی الله ذموار. ما جعل الله لرجل من قلبین، نه دی ګرځولی الله د یو انسان دپاره دوه زړونه. دوه مصداقه د دې راغلی دي. مکه کې یو سړی و، هغه ته به ابو معمر، جمیل ابن معمر. ابو معمر جمیل ابن معمر دا ښه هوښیار سړی و، خلکو د هغه هوښیارتوب او عقل منو. هغه د خپل هوښیارتوب نه دی یوه غلطه خبره خوره کړه، وایي زما دوه عقل دي، ښه زما دوه ډونه دي، دوه ډونه مې دي چې کوم دی، په دې هر یو ډه باندې د محمد نه ښه پوهېږم، زما خبره منئ د هغه مه منئ. او سړی هوښیار، نو خلکو په همدغه دوکه مو چې کیدی شي دوه ډونه به یي، نو دی په دوه ډونه مشهور دی. بیا چې کله جنګ بدر وشو، نو څه خو هلته مردار شول، څه خو قیدیان شول، چې بعضې بچ شول، نو هغوی په منډه باندې ځانونه رسول. په هغې کې دا چې کوم دی ابو معمر جمیل دی هم پکې بچ شوی دی او په منډه خلاص دی. نو چې هلته ورسېدو، ابو سفیان ورسره میلاو شو. د یو پیزار په خپو دی او بل پیزار یې په لاس کې دی. ابو سفیان ترې نه تپوس وکړه هلکه څه چل وشو په بدر کې؟
ورته یې چلو شو چې مخامخ شو به د هغې تورې او زمونږ شاګانې وې نو دغه چلو شو نو ها تا دا پیزار په لاس کې ولې راغستی دی د چې وکته ها دا ما په لاس کې دی دا خو ما وی که زما په خپو دی نو دا یری او دهشت دومره راغستی دی چې پیزار یې په لاس کې دی دو ته هم پته نشتی چې دا مې په خپو دی او که دا مې په لاس دی د دې نه وروستو بیا خلکو ته بېوقوفه ته خو هسې وایې زما دوړونه دي ته خو یو ړه دې هم دغه دونه چې په دې نه پوهېږي نو څنګه دې دوړونه دي بعضې داسې وی بعضې فرمایي دا مقوله د منافقانو وه دوی وی دا پیغمبر دی که نه د ده دوړونه دي ښه دی تاسو سره چې کوم دی چې خبره کوي نو یو شانتې دی او چې د خپلو ملګرو سره خبره کوي نو بل شانتې دی نو دی د خپلو ملګرو سره صحابو سره په یو ډله خبره کوي ډېرې پستې خبرې کوي او تاسو سره په بل نه باندې خبره کوي سختې خبرې در سره کوي الله جواب کوي دنیا کې انسان ته یو ډله ورکوم دوړونه چاته نه ورکوم نو ما جعل الله نه دی ګرځولی الله پاک لرجولین د یو سړي دپاره من قلبین دوړونه فی جوبه د هغه په خېټه کې وما جعل ازواجکم څنګه چې دا د کافرانو یو غلط فکر و دارنګې د هغه یو بل غلط رواج د هغه تردید کوي نه مخکې نه پته ولګېده چې د یو انسان دوړونه نه اوس دا ذکر کېږي دا یو انسان دوه میندې نه د یو انسان دوړونه نه دا ثابته شوه چې د هر انسان یو وړی دوه نه نو مخکې ذکر کوي د هر انسان یوه مور وي دوه میندې نه د کم نه چې ته پیدا شوې اقه دې مور ده بس بله مور نه نو د عربو دا طریقه به وه چې کله خپلې ښځې سره نالګي شي نو هغه سه به یې زهار وکړو انت علی که زهر امي انت علی که امي ته په شان د مور یې ما باندې بیا به دا ښځه همیشه دپاره مور ګڼله بس دا به همیشه په ځان حرامه کړه اسلام کې د داسې مسایلو حرمت وساته خو مؤبد نه بلکې موقت یې کو 28 پاره باندې د هغې مضمون را روان دی چې یو سړی خپلې ښځې ته وي ته په شان د مور یې ما باندې دا ښځه په دې سړي حرامه شوله هغې پورې به حرامه وي چې دی کفاره ورکړي چې کفاره ورکړي واپس به ستا ښځه شي نو حرمت د جهالت د زمانې و خو هغې ورته حرمت موبده به ورته بیا به همیشه مور وه اسلام ورته د حرمت خبره ورکړه چې یو سړی ښځې ته مور وایي دا ښځه په تا حرامه ده خو صرف دومره وکړی شو چې هغه مبدوالی هغه موقت باندې بدل شو یو وخت پورې چې ته کفاره ورکې کفاره په 28 پاره باندې را روانه ده بیا په زهار کې امام ابو حنیفه رحمه الله تشبیه شرط وایي که تشبیه ورکړی شو چې په شان د مورې په شان د خېټې د مورې ما باندې داسې تشبیه نه بیا ټیک ده او که تشبیهات ورپکې نه و نو امام صاحب هغې ته بیا زهار نه وایي نو ما جعل الله نه دی ګرځولی الله پاک یو انسان دپاره دوړونه وما جعل نه دی ګرځولی ازواجکم ستاسو بیبیانې الله هغه بیبیانې تو ظاهرون منهن چې تاسو زهار کوئ د هغې سره امهاتکم دی نه دی ګرځولی ستاسو میندې بس مور دی هغه ده چې د کم نه پیدا یي دا ښځه دا مور کیږي نه وما جعل ادعیاءکم څنګه چې د یو انسان دوه میندې نه د یو انسان دوه پلرونه هم نه د هر انسان یوه مور وي د هر انسان یو پلار وي د جهالت طریقه دا وه چې که ماشوم بچا د ځان سره وساته لوی به که هغه ته به یې زوی ووې بیا به هغه دپاره حکم د زوی ولی ورکو څنګه چې د خپل سکه زوی مسایل وي هغه شانتې به دغه ساتلی شوی ماشوم په شان د سکه زوی ګڼو مخکې واقع صورت کې را روانه ده د زید صاحب نه الله فرمایي دا رواج مو غلط دی پردي ماشوم ته زوی مه وایه د یو انسان دوه پلرونه نه دا چې د چا نه پیدا دی حق پلار دی لږ مسایل د مخکې ویلو چې پردی ماشوم د ځان سره غټ کې نه په خپل نوم باندې د هغه کاغذونه جوړوی شي دارنګې ستا نه وراثت اخیستی شي تو د هغه نه وراثت اخیستی شي تا سره پرده ماتېدلو مسله به څنګه وي د دې ټکو مو مخکې وضاحت کړی نو نه دی ګرځولی الله پاک ستاسو ابناکم زامن ادعیاکم بللی شوي زامن ستاسو ابناکم زامن دا بللی شوی ستا زوی نه دی ذالکم قولکم دا ستاسو وینا ده بافواهکم په خپلو خلو باندې ته ورته زوی وې خو زوی خو نه و والله یقول الحق الله وی حق وهو یهدی السبیل د الله ښی صحیح لار
ادعوهم الله ارشادات فرمای تاسو دی را بلی لآبائهم خپل پلرونو ته د دغه بچی ځان ته نسبت مکو خپل پلار ته منسوبه وا د پلانی بچیا دلته راشه هو اقسط عند الله دا د انصاف خبر د الله په نسبت دی فإن لم تعلموا کتاسو نه پیجندل اباهم دا غوی پلرونا دغه الګ د خپلار ته پیجنینا فإخوانکم فی الدین به داستا سرن دی په دین کې به او توای روریا و موالیکم استاسو اقرب دی د خپل قریب کس دا غشان تعبیر تی نکوا روریا وته وای کاکا زی وته وای بلدس وته وای فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح نشته پتا سو گناه فيما اخطأتم به هغه چې تاسو پکې خطا شوی ولكن ما تعمدت لیکن هغه چې قص کړی قلوبکم تاسو ړونو وکانه الله دی الله په غفور الرحیم بخون کې مهربان النبي اولا بالمؤمنین وړاندې د غزوات او مسلې را روانې دي نو دلته تمهیدی ټکي ذکر کړي الله فرمای تاسو له مناسب دي چې دا پیغمبر داغه ډیر قدر وکي په نسبت د خپل ځان باندې نو النبي اولا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا اولاد معنا اقرب بالمؤمنین دا نږدې د مسلمانانو ته خود دې اقرب دا معنا نه ده چې ګین پیغمبر ته نږدې ده نو حاضر ناظر شو نجدا معنا نه ده نبی کریم علیه السلام اقرب د مؤمنانو ته په حیثیت د اطاعت کې پیغمبر تاسو ته نږدې دی خو په حیثیت د اطاعت کې د خپل ځان خبره مه منه د پیغمبر خبره منه خپل طبیعت مه منه د پیغمبر منه د پلار مه منه د مور مه منه د پیغمبر منه نو النبیو پیغمبر چې کوم د اولاد نږدې دی تا ته په اطاعت کې دا نږدې دی تا ته من انفسهم د نفسونو دین و ازواجه دا غبی بیان امهاتهم دا مین دي د امت یو خدای اطاعت وکړه دوی مدار چې داغه بیبیانې دا ستاسو میندې شوې خجی څنګه مور شوله د مور خو مختلفې مسلې وینو د مور مسله دی چې د مور سره پرده ماتي پیغمبر د بیبیان نه خو پرده پرز ده د مور مسله دی چې د مور نه کملور پیدا شي ناغه خو خوري او د پیغمبر چې کم د بیبیانو نه بچیانې پیدا دي خو د امت خويندې نه د خپنی کونه غستې دي ایسه هونی کونه شي د مور مسله دی چې یو بل نه وراثت اغستل وی دلته وراثت اغستل نشته نو عجیبه ده چې نه وراثت شته نه پرده شته وسره چې کوم د دوریان خويندې نه دي وسره دا یو کس چې مثال په تور داغي لور په نکاح باندې واخلي نو دته چې کوم د امت څوک ماما او اوخه ورته نه وي نو پس کې چې کوم د امت میندې دي دا د امت میندې دي صرف په احترام کې او په قدر کې نو د پیغمبر د بیبیانو به دومره قدر او احترام کې څنګه چې د خپل مور کې د قونه احترام باقي اخو په دې کې نه دي چې ګین د ستاري اشتیا مور شوی دا او لوري ګنستا خور ده نه چې خور کېږي خو نه صحابه په نکاح غستې دي نو ازواج امهاتهم احترام کې تب داغه احترام کې چې کم دی په حرمت د نکاح کې چې د سره همیشه د پر نکاح نه کېږي بعض انسانان وي مختلف خیالات وي کنه روایتو کې دا راغلی دي طلحه ابن عبید رضی الله تعالی عنه طلحه ابن عبید الله چرته داغه خیال یا تمنا راغلی و چې ک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه حضرت عائشه سره به نکاح کوم هر سړی چې کوم د خپل ځان له سوچونه کوي الله داسې وهمونه او خیالات بند کړه نه ګور د پیغمبر بی بیانې دا چې کوم د استاسو مین دي لہذا دا مور دا په احترام کې احترام به کې د مور په شانته د پیغمبر بی بیانې چې کوم دی دا مین دي په حرمت د نکاح کې نکاح سره نه کېږي دا مین دي روحاني انبیا په برزخ کې هغه ژوند دومره اثر وی چې دی خو خزه هغه خاون نشي کولای دا غي د حیات دومره اثر وی چې دی خو خزه خاون نشي کولای اقصیبي نازواج امهاتهم و اولو الارحام او خاوندان د رشتي بعضهم بعض د دوی اولا به بعد د حقدار دي د بعض نورونه رشته کې چې کم دی بعض اوچت وي د بعض نورونه رشته وي نو یو چې کم دی ذل فرایض وي د خپل حصي وي بل چې کم دی عصبات وي د خپل حصي وي
څه چې کوم دی ذوی الارحام وي د هغې خپلې حصې وي نو اولو الارحام بعض د اولاد بعض فی کتاب الله د الله په کتاب کې من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجرونه ابتدا کې به چې کوم سړی مسلمان شو رابلې د بل سره به اخوت او ورورولي قایمه کړه د یو بل نه به وراثت اخیستو ځکه چې قبیلې دا په اسلام مشرف نه وي چې کله بیا دوی قومي لحاظ باندې مسلمانان شول دا اخوتي وراثت ختم شو اق نسب باندې وراثت ملاویږي نو دا رشتہ دار حقدار د الله په کتاب کې د مؤمنانو نو د مهاجرونو البته یو ټکی او تفریق خو الا ان تفعلوا مگر دا چې تاسو کوئ الی اولیاءکم د خپلو دوستانو سره معروفه ښېګړه ته مړ کېږي چې کم دی نو وراثت خو کټ شو خو د خپلوانو سره ته څه ښېګړه کې وصیت کې نو وصیت کویش الا ان تفعلوا مگر دا چې تاسو وکئ الی اولیاءکم خپل دوستانو سره معروفه څه ښېګړه کې وصیت ولو کې نو شریعت تعالی دا اختیار درکړی وصیت کویش کان ذلک دا فی الکتاب مستورا په کتاب کې لیکل شوی وای اخذنا کله چې موږ واغست من النبیین د انبیاء نه میثاقهم دا غوی وعده درې مپاره کې د پدې مضمون وی چې دا وعده کله غستې شو یا خود هغه وعده سره یوځای اغستې شو چې د تمام انسانانو نه الله وعده د ایمان واغسته نو به د انبیاء نه خصوصي دا وعده واغسته تفصیل د پدری مپاره کې وي او یا دا وعده اغستې شوی د په دنیا کې هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی الله پیغمبري ورکړې ده نو دا وعده ورسره کړې ده میثاقهم ومن کوستانه مې اغستې من نوح د نوح علیه السلام نو د ابراهیم علیه السلام او د موسی او د عیسی علیه السلام نه چې زوی د مریم دی واخذنا منهم میثاقا غلیظ وما اغستې و دوی نه وعده کلکه وعده مې ته اغستې وه دا مې ته ولې اغسته لیسأل الصادقین د پاره دی چې تپوس وکړي رښتوني کسان عن صدقهم د هغوی د رښتیاو متعلق واعد للکافرین تیار کړه الله د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب سپکون علیم دردناک یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم دا د غزوه احزاب چې کم دی تذکرہ کولیش مختصر حاصل د مضمون دا دی چې هجرت نه بعد غټه غزا چې کم کړی شوې ده نو دا د بدر وشوله دا دویم کال دی بیا ورپسې احد وشو دا دریم کال دی بیا ورپسې د احزاب غزا ده دا څلورم کال دی راجح او مشهور داسې ده اگر چې په دې کلونو کې مختلف اقوال نورم راغلي دي خو راجح هم دغه قول دی څلورم کال د هجرت دی چې د مدینې منورې بعض اهل کتاب یهودیان لاړه او مکې والاو سره راز باز وکړو هغوی په دې خبره باعث کړه چې په شریکه حمله کو او دا پیغمبر او دا مسلمانان به د مدینې نه مکمل ورکو په دې کې چې کم دی ابو عامر راهب کم ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راهب فاسق ویلی دی د حنظله پلار او د بنو نذیر ملکان حیی ابن احطب دی د مدینې نه جلا وطن شوي دي دا او داسې بعضې کسان په دې باعث مکې والا سره چې کوم دی خبره کلک عزم چې په شریکه باندې به د مدینې نه نبی کریم علیه السلام او د هغه ملګري لرې کوو بیا چې کوم آس پاس نور قبیلې وې د هغو سره خبرې وکړې شولې په دې کې ډېر جنگجو خلک دا بنو اسد او بنو غطفان وو دوی د ځان سره ملګري کړه او هغوی ته سلالچ وونه چې تاسو له به دومره پیداوار او کجوري درکوو دله دوی را روان شول د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته خبر رالی پیغمبر علیه صلات وسلام خبر شو صحابه حضرات را جمع کړو صحابه چې کوم دی حسبنا الله ونعم الوکیل ووې بیا مشوره وکړی شوله چې څه وکړی شي نو چا وی مدینه کې مقابله کوو چا وی چې کوم دی بهر مقابلې ته وځو دا لومبنې هغه مشوره ده چې په دې کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ناست دی دا د ایران دی د نه مخکې د غلامو په دې مقاضات شوی دی د پکې مشوره دا ورکړی چې مونږ باندې چې کله به ایران کې زنګ د مشرانو طریقه ده چې څوک را باندې حمله کوي او زمونږ وسایل دومره نه چې د هغې مقابله وکړو نو ته خندق وکړو خندق ورته وکړو چې کوم دی په دې ځان محفوظ کړو پیغمبر علیه صلات وسلام د مشوره ومنله
او د مدینې منورې 3 اړخونه داسې انداز باندې دي چې هلته لږ کسان په غشو باندې هم د مدینې دفاع کولی شي. دا یو شمالي سیټ دی، دلته یو غر دی، هغې ته جبل سلع ورته وایي. دغه جبل سلع ته پیغمبر علیه السلام صحابه او حضراتو سره راغلی او د هغه د دې مخوکې او د دې مورګې نه په خپل لاس باندې دا سکیر لویستله چې دلته به خندق کنو او دا جبل سلع خپل شاته واچوله. شاته چې کوم دی موږ به دا غري چې د اخوا نه راباندې څوک حمله نشي کولی او مخامخ دا خندق دی، په دې کې به بیا مقابلو ته ګورو. نبی علیه السلام په خپل لاس باندې په هغه کې لویسته، بیا یې چې کوم دی په لسو کسانو باندې ځای به تقسیمو، لسو کسانو باندې به ځای تقسیمېدو خندق کنستلو دپاره. دومره خندق چې په هغې باندې اس ټوپ نشي وهلی، پلنوالی دومره دی او جوړوالی به دومره چې څوک ورته پرېوځي چې بیا راختې نشي. نور داسې تعین پکې نشته، خو دغه راغلی دی چې یاره دونه پلن چې د هغې نه اس ټوپ نشي والی او دومره جوړ چې څوک ورته پرېوځي چې بیا راختې نشي. په دې انداز باندې تقسیم شروع شو. کودی لس ملګري تقسیم شو. دا تخمینا ټول چې راوالی دا 3.5 میله دی، دا 3.5 میله خندق دی ټول او 6 ورځو کې صحابه او حضراتو دا خدمت کړی دی، ډېر په تکلیف باندې چې کنه مشقت باندې 6 ورځو کې دا خدمت سر انجام کو. دا 3.5 میله خندق یو کنستو. بیا چې کوم دی په دې کې ډېر چې کوم عجایبات راغلي دي، ډېر د پیغمبر علیه السلام معجزې ښکاره شوي دي. چونکې دا مشوره د حضرت سلمان وه، نو د سلمان په شان کې هم اختلاف پیدا شو چې دی د چا ملګری شي. انصارو ځان له ګروپونه دي، د مهاجرو ځان له ګروپونه دي، دی وایي موږ سره دی، دی وایي موږ سره دی. پیغمبر علیه السلام وفرمیل سلمان منا، دی به زموږ سره وي. بیا چې کوم دی د همدې په کودایي کې چې د کوم ځای کنستو نو هغه کې یو عظیم الشانه ګټ راووتو. دوی په ډېره خواري وکړه، د هغه خوارۍ په بنیاد باندې چې وسایل پې نه کامیابېدل. چا پکې مشوره وکړه ګټ دی، دې ګټ نه به په هغه طرف باندې دا خندق ته وکوې نه، نبي علیه السلام په خپله کیرله والې ده، په هغې به ځو. د دې په ځای چې تو شو پیغمبر علیه السلام سره به مشوره وکړو، هغې پسې لاړ. نبي علیه السلام په خپله رالی، څادر مبارک یې کېښو، کندې ته ورکوز شو، ماتوړ واغستو، بسم الله الله اکبر. هغه چې کنده ګزار ورکو، د ګټ نه 3 حصه چنډه بیله شوه او یو بسر کې رڼا تېنه وموته. پیغمبر علیه السلام وفرمیل وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. بیا یې چې کوم دی بل ګزار ورکو، بله حصه د ګټ نه بیله کړه. 3 ګزار سره کاڼی ریچه شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خندق نه راووتو. صحابه ورته وایي چې داسې ګزار کوو نو په دې کې به داسې رڼا ښکاره شوله. تاسو وکتله وې په دې رڼا کې الله ماته چې د اول ګزار سره رڼا ښکاره شوه، د ایران چې کوم دی محلات یې راته وښول، دا دویم د قیصر محلات یې راته وښول، دریم پلانکي محلات چې الله به دا تاسو له درکوي. صحابه خوشحاله شو، زیرې حاصل کو، الله موږ له دا راکوي. منافقانو وې دی ته ګوره، د دې موجوده کافرانو مقابله نشي کولی، خندقونه ورته وباسي، د خېټو پسې کاڼي تړلي دي او سوچونه او فکرونه د کوم ځای کوي. دا د ژمي موسم یخني وه، خوراک هم داسې نه و، خېټو پسې به یې کاڼي تړلي وو چې دا راکړپ کېږي سړی نه. جابر صاحب چې کوم دی یو ځل وکتو پیغمبر علیه صلات وسلام، د ولږې حالت ډېر زیات چې کوم دی نازک شو، دارنګې بدن کمزوری شو، خورې دوړې پرتې دي، کور ته راغلی پیغمبر علیه السلام باندې ډېر تکلیف دی، څه نشته د کور کې خوراک. ښځې ورته وویل یو چیلو کې ولاړ دی او کور کې چې کوم دی یو سواع وربشې هم شتې، سوا وربشې 3.5 کیلو وربشې شتې. بیا ښه داسې کار وکړه، دا وربشې راواله شابه ته یې جرنده که نه، دا جرندې خو نه یې، په هغه میچن باندې بیا اوړه کول. ته دا اوړه که او زه به دا چیلوکې حلال کم او دا به کټوۍ ته برابر کم. نبی کریم علیه السلام یو څو حضرات به راوغواړو چې ډوډۍ وخوري. د چیلوکې سنبال کو، کور والا چې کوم دی هغه میچن باندې وربشې وړه کړی، ته دا پاخې که چې راشم. ښځې ورته وګوره زه خو ګوره پیغمبر علیه السلام ته ځان له پټ ویوه چې دغه نسیز دی، نو که ځان سره 3-4 کسان راولي چې کار پې وشي. نو نور خو تا وکته چې کوم دی، خو دغه 3.5 کیلو وړه دي، نو په دې باندې به څه وشي. راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته واقعه بیان کړه.
جی دغه شانتې ما چیلوکیا برابر کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام خندق والا و. جابر صاحب ډوډۍ کړې غونډه پسې راځئ. جو ټول را روان کړ. جابر صاحب مخکې رالی کور کې حال وی چې داسې کار وشو. نو تا ورته نه ویلي؟ ما خو ته ویلي و چې ویلي دي بیا بېغمه بس هغه پوه شه او کار یې پوه شه. پیغمبر علیه السلام رالی ورته وی چې کم دی کټوی کم ده دا ده ما ته را دې خوا کوي. نبی علیه السلام څه وویل لاړې مبارکې ورته توکړې. تنور پلان کې اوړه راوړئ. اوړه کې چې کم دی لاړې توکړې هغه پې دم که. اوس ښځو ته وایي چې راشي تنور لمبه کې او پخوئ. تاسو صرف د هغې نه به اوړه راخلئ پې سر به پرېږدئ. اوړه ترې راخلئ پیړه جوړوئ او سر پرېږدئ او بیا چې کم دی پخوئ. نور حضرات چې کم دی غټې غټې کاسې په هغې کې دا ډوډۍ ماتوئ او نبی علیه السلام په هغې باندې شوروا اچوله. لس لس کسانو ته کښېنئ شا به خورئ. ځای خو تنګ دی چې لس لس کښېني او خوري او مړېږي پاسېږي لس لس. هغه شانتې سیز شروع دی چې کم دی چې څومره لښکر دی دا غونډ ماړه شول او کټوی اقه شانتې خوټ کېږي اقه شانتې چې کم دی د غوښې ډکه ده او اخوا ته خمبیر هغسې پروت دی زنانه چې کم دی لګې دي. اوس تاسو مه خورئ ګاونډیانو له ورکوئ. بهر صورت دی داسې لا انتظامات برابر کړه چې دا د کافران راورسېدل جرار لښکر اخوا ته چې کم دی خپل خیمې ولګولې. بیا دلته مدینه منوره کې 3 قبیلې آبادې وې د یهودیانو. نبی علیه السلام د 3 واڼو سره معاهدې وې. د یو غزا نه وروستو یو چې کم دی ختمه شوې ده. بدر په موقع باندې د هغې نه وروستو بنو قینقا غداري وکړه. نبی علیه السلام دوی محاصره کړه. منافق عبدالله ابن ابی پیغمبر علیه السلام نه پرېښوده. دا زما معاهدین دي ما پې کا. نبی علیه السلام ته ورک شه او دوی دې ورک شي زه یې لرې کوئ. مدینې نه وشړل. احد کې چې کوم دی د هغې پسې وروستو بنو نظیرو غداري وکړه بیا دوی یې وشړل. یوه قبیله پاتې و بنو قریظه. دا د پیغمبر علیه السلام سره تر دغه وخته پورې په معاهده ولاړو. کله چې دوی رال د بنو نظیرو ملک چې کوم د مدینې نه شړلی دی حیه ابن احطب دی لاړ چې کوم دی دغه خلکو پسې د یې تره بچي دي د دوی پسې ورلی. هغوی ملک کعب ابن اسد خبر شو حیه راغلی دی د قلا ګیټ یې بند کړو. تاسو نه میلاویږم زما د محمد سره معاهده ده دا سړی غدار نه دی زما سره اوسه پورې وفا کړې ده زه ورسره غداري نه کوم. حیه ابن احطب ورته بار بار وی ته ګیټ کولاو کا هغه نه کولاوه. بیا ورته پیغورونه شروع کړو. وی مړه ته زما د چای ډوډۍ نه یېرېږي سړیه ته شوم شی ما ته پته ده. هغه ورته وی شوم نیم د ډوډۍ نه یېرېږم خو ته چې په کم مصیبت کې راغلی تا موږ غم راوړی دی ولې ستا سره په دې غم کې کښېنم. دوله پیغورونه ورکړه خو اخر یې په ګیټ کولاو کړه. بیا چې ځان سره کښېنو ته ولې خفه کېږې ما دومره لښکرې راوستې دي چې هغې پورې به موږ نه ځو چې دا پیغمبر مو ختم کړی نه نو چې موږ هغې پورې ځو نه چې دا م ختم کړي نو ته ولې یېرېږې. او که هره مسلې زه به تا سره بلکل په دغه څنګ په څنګ ناست یم زما ژوند ستا دی او زما مرګ هم ستا دی. دا خبرې ورته کولې اخر یې کعب مجبوره کړو. زه ټیک ده زه د سره ملګری شوم. دا خو ملکان دي دواړه په کمره کې ناست دي. فیصله وکړه چې راووتو خپل د دې قوم مشرانو ته تپوس وکړو څه چل دی وکړو. بس وایي معاهده مې د پیغمبر سره ماته کړه او دی سره ملګری شوم. وایي ډېر بد دی وکړو ډېر غلطه فیصله دې وکړه ملک صاحب ډېر غلطه فیصله دې وکړه تا ولې داسې وکړو. بس وایي زما د خولې نه اوس خبره وتې ده ښه. دی اوس سره ملګری شو. مدینه کې تنها مسلمانان ټوټل چې کوم دی ویلی شي 3000 پورې دي. د یخنۍ بې وسایل دا ټولې مسلې دي او دا 12000 فوج د بهر نه راغلی دی او دلته ورسره د مدینې دا ورسره ملګري شول. پیغمبر علیه صلات وسلام ته خبر رالی بنو قریظه وعده ماته کړه. نبی کریم علیه السلام حضرت سعد ابن معاذ او عباده صاحب او دارنګې چې کوم دی عبدالله زبیر ابن عوام صاحب داسې چند حضرات یې ولیږل ورته ویې تاسو لاړ شئ د بنو قریظه حال معلوم کړئ چې آیا دوی زموږ سره معاهده کې ولاړ دي او که نه ماته کړې ده خبره. که معاهده ماته کړې وه نو بیا د صفا خبره مه کوئ ګول مول خبره به وکئ او که نه په وعده را سره ولاړو نو بیا صفا خبره وکئ. دوی چې لاړ معلومات یې وکړو نو هغې خو وعده ماته کړې وه
واپس چرال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تپوس وکړ د الله پیغمبر خو د شادوګانو بچی دي نو یا زمونږ سره یا نو شادو ساته وي خو د خنزیر بچی دی نو خنزیر دا سره وي یا را سره نه و نبی علیه السلام پوه شو چې وعده یې ماته کړې ده خو نور حضرات خو پوه نه شول داسې سخته په دې منځ کې به یو بل باندې د کاڼو ګزارنه د غشو ګزارنه داسې درز دروز به کېده خو داسې مستقل جنگ پکې نه دی شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به کله د هغې خوا نه جوش حمله وه نو پخپله به کله دلته مقابلې ته ځه کله هلته نو داسې موقع هم راله چې یو ورځ د هغوی جوش دی چې کوم دی دا څوک کاڼي او څوک غشي او څوک څه کوي نبي علیه السلام د ماسپښین لمونځ ته مزګار نه شو مازدیګر ته ماښام ماسخوتن نیمه شپه شوله چې کوم دی نو بیا د هغوی جوش کېناستو نو 3 منځونه ته هم بیا ټیمه شول نو به هر کیف او سبازې پکې لږ لږ شانتې مقابلې هم شوي دي د دوی یو پهلوان دی عمر ابن عود هغه چې کوم دی دا غر په دې مورګه چې کوم خندق شروع کېده نو دا غر په دې مورګه باندې ځان سره خپل بدماشان ملګري په دې مورګه راودنګول دی خندق نه راپورې وتل نن به خامخا تاسو سره موږ فیصله کوو چې کوم دی هلته موږ ناستي وو تاسو دې خوا ناستې نن در سره دا خبره معلوموو راپورې وتل حضرت علی رضی الله تعالی عنه مخې ته راغی نو علي صاحب خو په ځمکه ولاړ دی په آس باندې سور دی او ډېر غټ سړی و دی مضبوط پهلوان علي صاحب ته وویل چې کوم دی ته زما مقابلې ته مه راځه زه نه غواړم چې تا مړ کم علي صاحب ورته وویل ته نه غواړې خو زه غواړم چې تا مړ کم زه ستا مرګ ته راغلی دی قار شو د اس نه راکوشو چې کوم دی په هغه باندې واګې ور وغورځولې د خو بدن نه ډېر غټ و علي صاحب د بدن نه ماندرې و جو دواړه چې کوم دی ورلاندې وتل درز غب شروع شو یو اوچته یو نو خاورې دې دوړې شولې د ده ملګري م ولاړ دي د هغه ملګري م ولاړ دي چې کتل چې کوم دی د دوړو کې ورک شول یو څو منټه وروسته چې لږه دوړه قلارېدله چې ګوري عمر ابن عود لاندې دی او علي صاحب یې په سینه د پاسه ناست چې سر یې ترې نه کټ کړو چې دنه سر کټ کو چې کوم دی هغه نور په شا منډه کړي چې موږ خو د په سوري کې راغلي وو نو داسې لږې لږې جګړې پکې به کېدې بالاخر چې کوم دی پیغمبر علیه السلام به بار بار دعا کوله بار بار دعا کوله نو د ګل په ورځ یې دعا وکړه د نهې په ورځ یې دعا وکړه شروع په ورځ باندې دعا وکړه د غرمې ټیم دی الله زیری راولېږه سوال به دله قبول کړو اوس به دله امداد کوم فتحه به در کوم دله نو هغه ځای باندې جومات چې کوم جوړ دی هغې ته مسجد فتحه ورته وایي په دې ځای باندې د پیغمبر علیه السلام دعا قبوله شوې ده نو دې ځای باندې پخوا چې کوم دی د صحابو مورچې وې دلته نو په دې باندې 7 جوماتونه به ترکو جوړ کړي مساجد 7 به ورته وې اوس موجوده پکې ورکوټې شانته بعضې نښې پرېښي دي او دا نورې غونډوان کړي دي او غټ جومات یې جوړ کړی دی نورې غونډوان کړي دي او څه پکې ورکوټې شتې نښې مخکې پکې جوماتونه او دغه ځایونه باندې عجیب نو الله پاک ولا زیر راولګو امداد دله کوم د امداد مختلفې لارې الله کوله وکړي نبی علیه السلام داسې وکړه چې دا بنو غطفان او اسد دې مقابل کې لږ شکست واچولی شي دا جمع وله بیله کړي دا ملکان وله راوغوښتل تاسو د هغوی سره راغلي هغوی تاسو ته وایي دومره سیز به درکم خپل پوجونه ترې واپس کوي زه به دله دومره مال درکم هغې ورته ویل ټیک ده چې دا نیم ترې نه بیل شي د هغې په دې جمع کې به بیلتون راشي نو زور به یې کینی خو زه د ملګرو سره مشوره وکم د خزرج د دغه چې کوم دی اوس ملک صاحب یې راوغوښتو دارنګې چې کوم دی د خزرجیانو ملک صاحب یې راوغوښتو نبي علیه السلام دوی ته قصه وکړه دا مې راغوښتي دی په دې د یو سره خبره کوم ستاسو څنګه خوښه ده حضرت سعد ابن عباده دارنګې چې کوم دی سعد ابن معاذ دی ورته وی د الله پیغمبره دا ته چې وی دونه کجوري به د خلکو له ورکوو او جوړ سره وکړو چې دی دا پوجونه بیل کړي دا د الله حکم دی او که نه زموږ د سختې ته ګورئ که د الله حکم وي زموږ ته منظور ده پیغمبر علیه السلام وی نه د الله حکم نه دی صرف د سختې ته ګورم په تاسو تکلیف دی وی چې زموږ سختې ته ګورئ که نه یوه کجوره نم نشي خوړلی یوه کجوره مونږ چې کله کافر وو مونږ دوی له چاته دانه کجوره نه ده ورکړې اوس خو مسلمانان یو اوس مسلمانان یو چې کوم دی زموږ د دې په منځ کې به توره فیصله کوي نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو غطفانین ته ویځئ دی ملګري شئ ورسره الله پاک چې کوم دی انتظام دا وکړو یو سړی په دوی کې مسلمان شو په پټه باندې راغی پیغمبر علیه السلام خواته وی جی مسلمان شو یم دا راته ووایه چې څه خدمت وکړم
د چا سر غواړي چې راوړم. نو پیغمبر علیه السلام ورته چې څه خدمت کولی شي یو کس نو څه پې کولی شي وکوه. وی ښه زه به خدمت کوم خو بعضې خبرې که زما لږې کمې بیش وي نو الله به مې بخي او الله به دې بخي. دی لاړ هلته ډایرکټ د بنو قریظو پسې ورغلی. ورته یې ما پېژنئ که نه؟ بلکل دې پېژنو. د قوم مشر ملک صاحب تاسو سره مې د کمې زمانې تعلق دی؟ بلکل د ډېرې زمانې. ستاسو خیرخوا یم که نه؟ او یو مشوره د سره پټه کومه. مشوره د سره پټه دا کومه چې بې وقوفو تاسو خو د مدینې اوسېدونکي خلک یې، مونږ خو د بهر نه راغلي وو، یا مو جنګ کړی یا مو جنګ نه دی کړی، که کامیاب شو که ناکام شو جزو به تاسو به بنو قریظه څه کوئ؟ تاسو خو دلته د پیغمبر په څنګ کې اوسېږئ، تاسو به پرېږدي؟ په تاسو خفه کېږم. نو داسې کار وکوئ ورشئ دغه پوجونو والا ته ووایئ چې ستاسو دا مشران به زموږ سره ناسي، هسې نه چې تاسو واپس د مدینې نه وتښتئ، موږ سره به دلته ناست یې، موږ به د سره بیا هله ملګرتیا کوو چې څو پورې دا مسلمانان ختم شوي نه وي، هغې پورې به دا مشران تاسو زموږ سره دلته ناست یي. دا مشران ته ځان سره کېنوئ چې څو پورې دا مسله حل شوي دي هغې پورې به دسه ناست دي. بنو قریظه سوچ وکړه که دا خبره خو رښتیا ده، صحیح خبره ده، هسې نه چې دې رانه وتښتي. دوی ته په غوږ کې دا واچوله. واپس چې راغلی نو دلته دا ابو سفیان او دا ملکان یې غونډه جمع کړه. یو خبر نه خبره شویمه د راز خبره ته کومه، سوچ پې وکئ. دوی ورته ویل څه خبر ده؟ بنو قریظه د پیغمبر سره وعده وه، تاسو ته پته چې وعده یې ماته کړه، تاسو سره ملګري شو، او واپس ستاسو وعده ماتوي او زه د پیغمبر ملګرتیا کوي. خو د پیغمبر سره دا راز باز یو ځای کړی دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوو خو تاله به په لاس کې د دې مشران دا ملکان درکوو، ابو سفیان او پلانې او پلانکې دا به تړلي موږ تاله درکوو. نو چې دا ورکي پیغمبر ته، پیغمبر به تاسو مړه کي او واپس به بنو قریظه د پیغمبر ملګري شي. دا راز یې هغسې یو ځای کړی دی، هغه به راځي ستاسو نه به دا ملکان غواړي ګوره که ورم کړه دله وجني. لږ شانتې وروسته د بنو قریظه استازی راغلی، یاره چې ستاسو دا ملکان به زموږ سره ناست دي، بیا به موږ د سره ملګرتیا کوو. دوی لکه دا خو هغه نویم چې خبره کړو ټیک خبره یې کړې ده. ورته وایي چې بلکل نه موږ خپل کسان نه درکوو. هغوی ورته وایي چې تاسو یې نه راکوئ به موږ سره ملګرتیا نه کوو. وایي چې نه کوئ د سره یې مه کوئ. جو بنو قریظه ته ووتل. دلته په دوی کې دغه غلط فهمي او بد فهمي شروع شوله. سیله الله راوالوزوله، په هغې کې دا شور دا چې کوم دی کاڼي پکې الوزي. نبی کریم علیه صلات وسلام ماسخوتن ټیم د یخني د ډېره زیاته څوک دی چې ورشي د دوی حال راوړي. زبیر ابن عوام سے پاس چې د جیزه به ورشم ورته ته کښېنه. پیغمبر علیه السلام بیا مونځ کو، دریم ځل باندې بیا پاڅېد. بیا حضرت حذیفه صاحب یې راوغوښته چې کوم دی ورته ویل لاړ شه، خو ګوره هېڅ به هم نه کوې، صرف حال معلوم که چې دا څه کوي. چې ورلی سیلې د ډېره زیاته یخني او د ارسه چې کوم دی غر بر شروع دی، تنبوان مامبوان چې کوم دی موږي د سارو د ارسه والوتل. ابو سفیان آواز وکړ تاسو راجمع شئ، یو مشوره در سره کوم. دا غونډې راجمع کړ. یو خبره د سره کوم د پټ راز، خو هسې نه چې بل څوک په دې منځ کې. داسې وکړئ چې هر یو کس د بل لاس ونیسئ چې ته څوک یې چې خپل ملګري معلوم کو، بیا د سره خبره کوم. حذیفه صاحب زر مشرک د لاسه ته څوک یې لکه؟ هغوی خو ته ما نه پېژنې، زه خو پلان کې یم ملګری دی. ښه ښه زه ټیک شو ته زموږ ملګری، ځان یې په دې بچ کو که نه. نو بیا ورته ابو سفیان وی داسې کار دی چې مونږ خو راغلي وو، میاشت وشوله چې ناست یو، هېڅ څه مو نه شول، مونږ څه چې کومه خرچه وه هغه ختمه شوله. دې خو حاصلې ده، څاروي موږي وشکول، پړي وشکول، هغه لاړ، کټوې مټوې توی شولې. په دې یخنۍ کې او په دې حال کې څنګه وخت تېر کړو؟ نو په دې کې هېڅ هم نه کېږي چې نه کېږي، فی الحال موږ واپسي کوو، زه خپل تیاری وکړئ. یو اډر یې وکړو، دی روان شول. دغه صاحب واپس را روان دی چې کتلې نو مې په څو کسان په اسونو سواره دي چې کوم د سپینې کپړې دي را روان دي. محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایه الله ستا امداد وکړو، اوس چې کوم د امداد د لرالی ښه. جو پرشتو په دې پسې چغې ویستې چې کوم د غونډ دغه شانتې ذلیله لاړ. نو الله پاک چې کوم دی فرمایي دا سخت ترین حالتو. نو الله فرمایي چې کوم دی یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان والا، اذکروا نعمت الله، یاد کړئ د الله نعمتونه علیکم چې کړي په تاسو، اذ جاءتکم، کله چې رال تاسو ته جنود لښکرې
دا 12,000 کسانو چې کنده مشهور قول دی. فارسلنا علیهم ما راولېږله په دوی باندې ریحا هوا وجنودا او لښکرې د فرشتو لم تروها چې تاسو هغه نه لیدلې. وکان الله دی الله پاک بما تعملون چې تاسو عمل کوئ بصیرا لیدونکې. اذ جاءوکم کله چې دوی رال تاسو ته من فوقکم د پاسه طرف ستاسو نه من اسفل منکم او لاندې طرف ستاسو نه. واذ زاغت الابصار کله چې کږې شولې سترګې وبلغت القلوب الحناجر ورسېده ډونه مرۍ ته. د یارې نه چې کوم د سترګې کږې شوي او د غمونو نه دا اړه چې کوم د مرۍ ته راورسېده. وتظنون تاسو ګمانونه کول بالله په الله باندې الظنون ډېر بد ګمانونه. هنالک په دې موقع باندې ابتلي المؤمنون امتحان واغستی شو د مسلمانانو. وزلزلوا دوی وخوځولی شول زلزالا شدیدا په خوځولو سختو سره. واذ یقول المنافقون کله چې ویل منافقان والذین فی قلوبهم هغه چې د هغې په ړونو کې مرض د منافقتو او هغه چې په دې کې ضعف ایمان هم وو. ما وعدنا الله زموږ سره وعده نه ده کړې الله ورسوله د الله پیغمبر الا غرورا مګر د دوکې. احد پسې وروستو دوی یوه مختصر غذا کړې ده حمراء الاسد ته چې لاړ نو کافران وتښتېدل. پیغمبر علیه السلام دوی ته ووې د دې نه بعد به دوی حمله نشي کولی زور یې کېناستو او که راشي نو کامیاب بنئ. نو په دې موقع خو هغه ډېر په جوش کې راغلي. دی ویله که دا خو پیغمبر علیه السلام په روز کال وی چې دی به حمله نشي کولی او چې کوي نو کامیاب بنئ. نو د هغوی دونه وسایل دا خو ظاهري کامیاب دي نو پته لګي چې دغه وعده دروغ وخه او نور د پیغمبر وعده خو په خپل ځای ټیک ده الا غرورا. واذ قالت طائفه کله چې وی ډلې منهم د دوی نه یا اهل یثرب ای خاوندانو د یثرب. یثرب د مدینې منورې پخوانی نوم دی. اوس به له دا نوم نه وایې په دې نوم باندې به چې کوم دی نه یادې او نقل چې راغلی نقل په خپل ځای باندې دی. یثرب ملامتیا ته وایي. اوس به ورته مدینه منوره وایې مدینه طیبه به ورته وایي مدینة الرسول به ورته وایي. منافقانو دی ته وایي ای د مدینې خلکو لا مقام لکم نشته ستاسو دپاره اوسېدل تاسو ختمېږئ. فرجعوا واپس شئ د جنګونو نه جنګونه مه کوئ. ویستأذنو لاړ شئ د ابو سفیان خواته. ویستأذنو اجازه غوښتله فریقون یوې ډلې منهم د دوی نه النبي د پیغمبر نه. بعضې دلته د سره راځي نه هسې نه چې دا خو ټول ختمېږي په دې جنګ کې زه ګرفتار شمه. نو یقولونه دی وایي ان بیوتنا بېشکه زموږ کورونه عورتون دا خالي دي. یرې چې کور مې سیټ ته دی خالي دی نو هلته ښځې یریږي. وما هي الله فرمای نه دا کور نه بعوره خالی. ان یریدون دوی اراده نه کوي الا فرارا مگر د تیښتې. ولو دخلت علیهم که داخل شي دا کافران په دوی من اقطارها د اطرافو د دې مدینې نه ثم سئلوا الفتنه بیا دوی نه وغوښتلی شي شرک. دا کافران حمله وکړي او دوی ته وایي مشرکان شي ګینې پرېږدو منو لاتوها دوی به راشي دغه فتنې ته. وما تلبسوا بها دوی به وخت تېر نه کړي په دې فتنې الا یسیرا مګر لږه زمانه. ولقد کانوا تاقي سره و دوی عاهد الله دوی وعده کړې وه د الله سره من قبل پخوا. دا د منافقانو صفتونه چې دوی څوک بانې کوي څوک تیښته کوي او څوک داسې کوي چې وعده کړې وه خو لا یولون الادبار دی وایي چې موږ به نه ګرځو شاګانې او اوس تیښتې کوي. وکانه وعهد الله دی وعده د الله مفعوله مسؤوله د هغه به تپوس کېدی شي. ول ورته ویله ینفعکم هرګز تاسو له پیدا نه درکوي الفرار تیښته ان فررتم که تاسو وتښتېدلی من الموت د مرګ نه بالقتل یا د قتل نه. واذن په دې وخت کې لا تمتعون تاسو ته پیدا نشي درکوي الا قلیله مګر لږه زمانه. ول ورته ویه من ذا الذي څوک د هغه کس یعصمکم چې تاسو بچ کړي من الله د الله د عذاب نه. ان اراد بکم سوءا که اراده وکړي الله په تاسو د تکلیف الله تکلیف درکوي نو څوک تاسو بچ کوی شي. او اراده بکم یا اراده وکړي په تاسو رحمتا د رحمت. ولا یجدون دی به نه بیموزي لهم د خپل ځان دپاره من دون الله غیر د الله نه ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه امدادي. قد يعلم الله المعوقین تاقي سره پیژني الله مانعین هغه منافقان چې دی دا نور منع کوي مه ورځه جنګ ته منکم ستاسو نه والقائلین هغه چې ویونکي دي لاخوانهم خپل وروڼو ته هلم الینا تاسو راشئ زموږ خواته زموږ خواته راشئ د جنګ نه کینئ. ولا یاتون البأس دوی نه راځي جنګ ته الا قلیلا مګر لږ. اشحة علیکم دا بخیلان دی په تاسو. فاذا جاء الخوف کله چې راشي یرا نو دا دومره یریږي رأیتهم تبعین دوی ینظرون الیک دی به ګوري تا تدور اعینهم اوړي روړي سترګې د دوی چې دشمن راشي دا دومره ډرپوک او یریدونکي دي چې دا سترګې ګاټې پکې اوړي روړي. کالذي په شان د هغه کس یغشا علیه چې په هغه بېهوشي راغلي من الموت د مرګ
چې کوم سړی مري او سترګې ګډې وډې شي دغه شانې دوی د یارې نه ګډ وډي. فاذا ذهب الخوف کله چې ختم شي یره کافران لاړ شي نو سلقوکم دی مخامخ کېږي تاسو سره بالسنة حداد په ژبو تیزو باندې بیا غټې غټې خبرې کوي دا موږ د سنوجي آل ته زه ولاړم توره مې راغستې وه ما کوم ځای کې پرېښوده اشهتن علی الخیر دا بخیلان دي په خیر باندې اولئک دا کسان لم یؤمنوا د ایمان نه دی راوړی په احبط الله اعمالهم برباد کړ الله د دوی عملونه وکانه ذلک او دا علی الله یسیر په الله باندې آسان یحسبون الاحزاب دوی تلی په سیډونو کې پناه اخیستې ده که څوک ورته خبر ورکړي هلکه هغه کافران لاړل دوی نه مني هغه د تللو دي اخو راغلي مدینه به ختموي ګمان کوي په دغه ډلو د کافرانو لم یذهبو چې هغوی نه دي تلي وان یأت الاحزاب که راشي دغه ډلې بیا دپاره یودو دوی خوښوي لو انهم کاش چې دوی بادونه دوی اوسېدلی فی الاعراب په بانډو کې چرته بانډه کې اوسېدلی یسألونه تپوسونه کولې عن انبائکم ستاسو د خبرونو بانډه کې وی او دلته چې مدینه کې که جګړې وی چې هر څه وی تپوس یې کو مدینه کې سالو څوک کامیابو ولو کانو فیکم که دوی وي په تاسو کې ما قاتلو دی قتال به نه کو الا قلیلا مګر لږ چرته لږ شانتې راښکاره شي د ریاکارۍ دپاره صلی الله علیه وسلم زیده موت وکړي